السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د سیل د تصویر ښکار جدا ترکی هغه مولانا صاحب د چې د معذورو خلکو په دم باندې علاج کوي. سهار د باره کې ما یو ویډیو جوړه کړ چې پاکستان ته راغلی دی او راځي به پېښور ته. څه ټایم چې ما ویډیو اپلوډ کړ ډېرو زیاتو خلکو ما له کالونه میسج په مسنجر په واتس اپ باندې چې د نمبر راکړه دی به راځي کله او دی به کینی کوم ځای کې. دا درې کوېسچنې مې د ټولو خلکو نو مکمل معلومات در سره شریکوم. ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ چې د ستاسو په دیو شیر باندې د چا د کوره بیماری اوچته شي د چا د کوره د معذوري بیماری اوچته شي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ضرور شریک کړئ. یو څو خبرې در سره کوم چې دا ذهن کې ضرور کېنوئ. ګورئ تاسو له کېدای شي څوک نمبر درکړي چې دا والی په دې باندې د مولانا صاحب نه نمبر واخلئ د خپل معذور چې کوم دی د هغه د چیک اپ دپاره د هغه د دم دپاره. نو که چېرې تاسو له څوک نمبر درکړي او په هغې باندې تاسو کال وکړئ که نمبر درله درکوي ویل ګډ ښه خبره ده. خو که چېرې د پیسو ډیمانډ درنه کوي چې ما له 500 فیس راولېږه یا 1000 فیس د مولانا صاحب نو دا به دروغ وي، دا به فیک وي. ګورئ دا مولانا صاحب چې کوم دی دا بالکل فری دم باچوي، فری آف کاسټ، 1 روپۍ به هم تاسو نه اخلي فی سبیل الله. پوه شوې دا د ترکي نه راغلی پاکستان ته او دا د پاکستان ډېرو غټو خلکو راغوستلی دی. نو د دم چې کوم دی بالکل فری دی. که څوک د پیسو ډیمانډ کوي نو چاله 1 روپۍ هم ورنه کوي. نو بل راځو اوس دې ضلع چې د مولانا صاحب به راځي چېرته پېښور کې او کله به راځي. چونکې ده خو 10 نومبر یاد کړی چې په 10 نومبر به پېښور ته ځم او هر ځای کې دی 10 ورځې تېروي. که چېرې پېښور ته راغو نو 10 ورځې به پېښور کې تېروي. 10 نومبر باندې چونکې هلته اسلام آباد کې په ده باندې رش ډېرو مریضان پې ډېرو نو د 4 ورځې نورې هم هلته سلیډ کړي او 14 تاریخ یې پېښور ته کېښلی دی چې په 14 تاریخ به پېښور ته ځم. نو په 14 تاریخ که چېرې دی پېښور ته راغو سیکیورټي ایشوز هم کېدی شي یا کېدی 14 نه لیټ شي 15 شي 16 شي. اوس هم ډېر مریضان ورغلي وو پېښور کې وله ناست چې واپس لکه ما له اوس یو کس کال وکړو چې د کوواټ وایي پېښور له ورغلو نو ما له مولانا صاحب خو نشته دی. نو ما وله وي تاسو له چا ووي چې مولانا صاحب راغلی مولانا صاحب کې خو لا ټایم شته دی. نو ډېر خلک اوس هم لاړ شي. دا ویډیو درله ځکه یم چې مخکې شریکه کړئ چې خلکو له پته ولګي چې مولانا صاحب لا نه دی راغلی. غواړئ 14 تاریخ یاد کړئ پېښور دپاره چې په 14 تاریخ به زه پېښور له ځم او پېښور کې بیا 10 ورځې تېروي. نو ښه ریلیکس وشئ او چې کله هم مولانا صاحب راشي زه به تاسو لوکیشن هم در سره کوم چې کوم ځای کې ناست دی. پوره معلومات به در سره د هغه باره کې زه شریکوم ځکه زه غواړم چې د پاکستان چې څومره هم پښتانه دي هلته هم علاجونه وکړو، څومره هم مسلمانان د چاکور کې مریض دی د چاکور کې معذوره ماشوم دی چې هغه ټیک شي. نو ستاسو په شیر باندې هم ټیک کېدی شي. ویډیو شیر کوئ ضرور چې خلکو له ورسي. بل دا خبره ده چې مولانا صاحب به کینی کوم ځای کې. مولانا صاحب چې کوم دی حیات آباد کې به هم کینی. تاسو که چېرې پېښور له حیات آباد له تللي کارخانو مارکیټ نه چې لږ مخکې شئ دغلته یو انډسټریل روډ دی. په دغه انډسټریل روډ باندې ډېرې زیاتې کارخانې دي. نو دا کې یو کارخانه یادېږي پیپر میل یو کارخانه ده چې هغې کې به هم کینی. پیپسي کارخانې دغلته ماربل دا ټول روډ چې کوم دی په دې باندې ټولې کارخانې دي. نو دغه انډسټریل روډ باندې به هم کینی. دغه ځای کې یو کارخانه دی کې به هم کینی. بلال مسجد حیات آباد کې یادېږي هغې سره خوشا کې به هم کینی. ګوره مولانا صاحب چې راشي که نه کوم ضلع چې راشي چې پېښور له راشي که نه نو هر ګاډي ولته هر چینچی ولته هر چا له پته چې مولانا صاحب کوم ځای کې ناست دی. ځکه مولانا صاحب یو ډېر مشهور سړی دی او الله پاک د په خوله کې دومره میټاس دومره شفا کېښلې ده چې د په خوله باندې ډېر زیات مریضان ټیک شوي دي. د په دم باندې ډېر زیات مریضان ټیک شوي دي. نو بیا به تاسو له خپله پته ولګي چې مولانا صاحب کوم ځای ناست دی. هلته بیا دومره ډېر رش ډېر خلک د دنیا خلک به ځي د مولانا صاحب دم دپاره. نو ښه ریلیکس اوسئ چې کله هم مولانا صاحب راشي پېښور له راورسي زه به تاسو سره مکمل معلومات شریکوم. او دې ویډیو کې دا پیغام و چې د مولانا صاحب فیس نشته دی، بیخي فری آف کاسټ فی سبیل الله دم اچوئ. بل راځي به 14 تاریخ باندې یا کېدای 14 نه لږ لیټ هم شي. او بل پېښور حیات آباد کارخانو مارکیټ دغه ایریا ته به راځي. صحیح شو. نو دا ذهن کې دا خبرې یاد وساتئ او دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لیکئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.